بسم الله الرحمن الرحيم. وحد الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها. دزنا د کلمې دریم قسم تعریف دته کوي وحد الحرف. د حرف تعریف دا کلمه لا تدل چې دلالت نه کوي کلمه چې دلالت نه کوي على معنى في نفسها په خپل معنی باندې خو بل تدل على معنى في غیرها بلکې دا دلالت کوي په خپل معنی باندې کله چې کله د دې سره بل کلمه ملو شي. ټیک ده کنه؟ ټیک شوه؟ بلکې دلالت کوي کله چې کله دې سره بل کلمه ملو شي. پوهیږئ؟ ښه اوس لکه مو تاسو وایئ چې من ده. من معنا ده ابتدا. من یوه معنا څه ده؟ په شرح متمل کې ویلي وو. من یوه معنا څه ده؟ ابتدا. خو من به په ابتدا کله دلالت کوي؟ همداسې په دلالت نه کوي. که ته من سل پرې مو دلالت په ابتدا باندې نه کوي چې کله دې نه بعد داسې کلمه ذکر شي داسې څه شی ذکر شي چا په ابتدا دلالت کوي چې کنه ابتدا کیږي چې کنه څه کیږي ابتدا کیږي نو بیا به دا ابتدا باندې دلالت کوي. لکه سیرت من البصرة الى الکوفه. نو دې ځای کې وګوره چې بصره یې راوړله نو پته ولګه چې سیرت من البصره معنی چې مینې چې مو د روانګۍ مو د تللې ابتدا کوم ځای نه شوې ده؟ بصرې نه شوې ده. کوم ځای نه؟ بصرې نه شوې ده. لکه سیرت من البصرة الى الکوفه او ختمه شوې په کوم ځای ده؟ په کوفې باندې. ټیک شوله؟ فواید قیود په تعریف کې څه دي؟ او معرف او معرف څه شی دي؟ نو الحرف دا معرف ده وکلمة لا تدل تر اخره پورې دا معرف ده. کلمة دا جنس ده ټولو کلمو ته شامل ده. ټیک ده که نه؟ موضوع محمله او اسم فعل حرف ټولو ته شامل ده. خو لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها دا ټولو ته فصل ده. دین اسم او فعل اوتلو اسم و فعل تی اوتلو. پوهیږئ په خبرې باندې؟ ښه نحو من جیسے کہ من فإن معناها په ترجمه باندې پوه شوې که بیا ته وکړمه؟ ښه فإن معناها ځکه چې معنا دی الابتدا او ابتدا ده وهي لا تدل او دا دلالت نه کوي علیه په خپل معنی باندې یعنی په ابتدا باندې الا بعد ذکر ما منه الابتدا مگر بعد د ذکر کولو نه ما د هغې کلمې منه الابتدا چې هغې نه ابتدا کي کالبصره والکوفه لکه بصره او کوفه مثلا تقول سرت من البصرة الى الکوفه. اوسې چې تعریف دې مرته بیان کړه او مثال دې مر وکړله. تعریف دې بیان کړه مثال دې مرته بیان کړه. لکه څرنګه د فعل ته علامات بیان کړي وو او څرنګه د اسم ته علامات بیان کړي وو نو چې د حرف علامات مرته بیان کړه لکه نه حرف علامات مرته بیان کا نو او علامتها لا يصح الاخبار عنه ولا به چې دا به نه مخبر نه جوړېدلی شي او نه به مخبر به جوړېدلی شي. یو علامت خو دا ده څه ده؟ نه به مخبر عنه جوړېدلی شي او نه به مخبر به جوړېدلی شي نه به محکوم علیه جوړېدلی شي او نه به محکوم به جوړېدلی شي نه به مسند الیه جوړېدلی شي اوس نه به مسند جوړېدلی شي. پوه شو په خبرې باندې؟ حرف به دا شان یوم نشي جوړېدلی. ښه دویمه والله يقبل علامات الاسماء ولا علامات الافعال چې نه به علامت د اسم قبلوي او نه به علامت د فعل قبلوي. چې ډېر منستړي کومه خو بس لانډه خبره زده کوئ چې کومې کلمې کې نه د اسم علامت وي او نه د فعل علامت وي په پټو سترګو چې دا څه شی ده؟ حرف ده بس. ټیک شوله که نه؟ که نه شوی پوهې؟ ښه دې کې خو څه نشته دا خو اسانه ده. و علامته علامت د دې الله یصح چې نه وي صحیح الاخبار عنه خبر ورکول د دې نه ولا به او نه خبر ورکول په دې سره و الله يقبل او دا چې قبول نه کي علامات الاسماء ولا علامات الافعال نه د اسم علامت او نه د فعل علامت. وللحرف في كلام العرب فوائد
بیا یو اعتراض درسي چې تو ووې چې دا نه مسند جوړېدلی شي نه مسند الیه جوړېدلی شي نه مخبر عنه جوړېدلی شي نه مخبر به جوړېدلی شي نه محکوم علیه جوړېدلی شي نه محکوم به جوړېدلی شي نو بیا پوهېدا څه ده کلام خو څه نه جوړ شو کلام خو د مسند او د مسند الیه نه جوړ شوله که نه یا د محکوم علیه او د محکوم به نه جوړ شوله یا د مخبر عنه او د مخبر به نه کلام جوړ شوله نو حرف پکې پوهېدا څه ده دا حرف ځینې ویلې وضع کړی ده نو شارح مصنف جواب ورکوي نو مصنف جواب ورکوي چې نه مړه بالکل بې پوهېدې نه ده پوهېدې شته دي چې په کلام عرب کې د ډېرې زیاتې پوهېدې دي چې څه پوهېدې دي یو څه خو ورته بیان کړه چې کله به دوه اسمونو په منځ کې ربط پیدا کوي لکه زیدون فی الدار زیدون فی الدار اوس دې کې وکړه د زید و د دار په منځ کې فی څه پیدا وکړه ربط پیدا وکړله ویلې اوس که زیدون الدار مو ویلی نو معنا به څه وایي چې زید کور ده زید څه ده کور ده اوس که فی منځ کې ولګوي نو زید په کور کې ده نو فی نه بغیر معنا کولی شي فی نه بغیر معنا غلطېدله ټیک شوله که نه نو وګورئ دوو اسمونو په منځ کې څه پیدا وکړله ربط یې پیدا وکړله کله به دوو فعل په منځ کې ربط پیدا کوي کله به دوو فعل لکه اريد ان تضرب اريد ان تضرب نو دې کې وګوره که چېرې اريد تضرب شي نو معنا یې سمه نرسي سړی په مطلب باندې نه پوهېږي خو که اندې ورسره ولګوه نو زه اراده لرم چې ته وال وکې ټیک ده که نه پوه شي نو دا د ان د وجې نه او کله به د اسم و د فعل په منځ کې نسبت لکه ضربت بالخشبه یا کتبت بالقلم ضربت بالخشبه یا کتبت بالقلم نو کتبت فعل و د قلم په منځ کې ربط چا پیدا وکړه بیا پیدا وکړله ټیک ده که نه یو ضربت بالخشبه د خشبه او د ضربتو په منځ کې د ربط چا پیدا وکړله با پیدا وکړه کنې د با نه بغیر به یې دې معنا غلطه شي ضربت الخشبه من لکړي کوماره نو لرګی خو نه ده والی که نه لرګي په ذریعې سره وال کړي دي یا کتبت القلم میں نے قلم لکھا نو قلم خو نه لیکلی کتبت بالقلم میں نے قلم کې ذریعې لیکا پوه شئ نو با څه وکړلو با د معنا سی کړله او ربط یې پیدا وکړه څه په منځ کې د فعل و د اسم په منځ کې پوه شئ په خبره باندې ښه وغیر ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث چې نور هم ډېرې زیاتې پوهېدې دي خو چې دلته نه یو ښه دا ځای نه ده په کوم ځای کې به یایو په قسم ثالث کې به انشاءالله یایو ښه ټیک ده که نه وللحرف او د حرف دپاره فی کلام العرب په کلام عرب کې فواید دي که ربط بین الاسمین لکه ربط په منځ د دوو اسمونو کې نحو زیدون فی الدار او الفعلین یا د دوو فعلونو په منځ کې ربط نحو اريد ان تضرب او اسم و فعل یا د اسم و د فعل په منځ کې ربط پیدا کوي که ضربت بالخشبه او الجملتین دا مې پرېښو پکې یا دوو جملو په منځ کې څه پیدا کوي ربط پیدا کوي لکه جاءني زید اکرمته نحو ان جاءني زید اکرمته نو ان څه وکړلو ربط پیدا وکړه په منځ څه کې زیدون جاءني زید واکرمته په منځ کې څه پیدا وکړه ربط چې که چېرې زید راغله نو زه به یې څه کوم اکرام کوم خو که چېرې ان نه وای نو د دواړو فعلونو په منځ کې ربط نه پیدا کېدله پوه شئ په خبره باندې نو کله د دوو اسمونو کله د دوو فعلونو کله د اسم د فعل په منځ کې او کله د دوو جملو په منځ کې ربط پیدا کوي ټیک شوله ښه او وغیر ذلك من الفوائد التي ودينا علاوه هغه فواید تعرفها في القسم الثالث چې ته به په قسم ثالث کې انشاءالله زده کوې ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا اوس ته حرف وجه تسمیه بیانوي چې د اسم وجه تسمیه باندې هم پوه شویه د فعل وجه تسمیه هم زده کړله اوس راشه چې د حرف وجه تسمیه ته بیان کړمه چې حرف ته حرف ویلی شي ځکه چې د حرف معنا طرف او چونکې دام په کلام کې په طرف کې وکې وي نو دې وجې نه دې ته حرف ویلی شي په کلام کې چې د وکې وي په طرف کې وکې وي نو دې وجې نه څه ویلی شي معترض اعتراض کوي
چې زه به ته وښیم چې حرف به خو په طرف کې به نه وي وکې په منځ کې به وکې وي لکه زیدن فی الدار لکه زیدن فی الدار په کوم ځای کې ده نو ته خو چې په طرف کې وي که نه ضربت بالخشبه با حرف ده او په کوم ځای کې ده په میانځ د کلام کې ده په طرف کې خو نه ده که نه نو مصنف جواب ورکوي لیس مقصودا بالذات چې مړه مطلب د طرف نه چې دا مقصود بالذات نه وي څه به نه وي مقصود بالذات مطلب چې نه به مسند وي نه به مسند الیه وي نه به مسند وي نه مسند الیه وي نو چې نه مسند شو نه مسند الیه شو نو طرف شو لکه نه کلام خو دوه طرفونه دي که نه دوی سی دي یو مسند ده یو مسند الیه ده نو نه مسند شو نه مسند الیه شو مطلب چې طرف ته شوله ټیک شوله که نه پوه شوې ويسمى حرفا ونمك خل شدي حرف لوقوعه في الكلام حرفا دی واقع کېدل او د وجنه دی په کلام کې حرفا ای طرفا یو طرف ته اذ ليس مقصودا بالذات چې دا مقصود بالذات نه اذ ليس نه اعتراض جواب وکړه ښه اذ ليس نه څه وکړل اعتراض مثل المسند والمسند الیه لکه مسند او مسند الیه بس تا